قدرمنو اوریدونکو پروګرام ادبي کاروان سره اکرام الله مروت تاسو په خدمت کې حاضر دی. وړاندې کوو د مینې او خلوص نه ډک سلامونه او نیکی پیرزوینې. نن په دې پروګرام کې مونږ راغلي یو ضلع لکي مروت ته ادبي کاروان ډالۍ مو په لاس تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. امید او تمه لرو چې تاسو به دا ډالۍ خوښه شي. قدرمنو اوریدونکو محمد نصیر توراب چې هغه به مونږ سره په پروګرام کې شامل وي، هغه هم شاعر ده، خوږ اواز لري او د بھلول صاحب غزل به تاسو په خدمت کې وړاندې کوي. نصیر توراب صاحب تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه او ډېره شکریه اکرام بھائی تاسو سره خپل مشر اقبال بھلول صاحب هم چې موږ په اطلاع باندې خپل وخت موږ ته راکړلی. له هر څه نه مخکې د تاسو د ټیم ملګرو ډېره مننه او ډېره شکریه ادا کوم چې د موږ د خړې خاورې د ساده باده علاقې ته مو تشریف راوړلی. الله مو ډېر خوشحاله او قدرمن سو. مننه جی. نصیر توراب صاحب د ځوان کل نمایندګي کوئ، څه ګڼئ تاسو په مروتو کې څه شاعران چې کوم دي راتلونکي وخت کې به څه ځای ومومي؟ یاره جی موجوده چې د کوم د موږ مروتو موجوده شاعري ده د در صاحب دو د افګار صاحب دو د دې مشرانو هغه برکات دي چې د موږ موجوده د مروتو په نوجوانانو چې داسې کوچلي شاعران سته چې د هغه غزل په خدای چې ته واروې نو ډېر لوی شاعران به درته کم وښکارېږي. د هغو په غزل چې کوم درنښت ده، د هغو په غزل چې کوم نوی رنګ ده، نو یقیني مې ده چې انشاءالله د موږ مروتو غزل خو هسې هم الحمدلله یو منفرد مقام لري، خو د موږ د کوم نوجوانانو چې کومې جذبې دي، کوم احساسات دي، هغه ډېر کوچلي دي او ما یقین ده چې پر روان دور چې به د مروتو د نوجوانان هغه یو کوچلی منفرد مقام جان ته حاصلوي او په مخ باندې به انشاءالله. توراب صاحب تاسو څه ګڼئ زموږ چې کوم ځوان کول دی یا هغه ځوان کول چې کوم هلې ځلې دي ادب خدمت کوي، هغه خو تاسو ټولنکې خبره وکړه چې مطلب راتلونکي وخت کې به انشاءالله د دوی خدمات چې کوم د رنګ راوړي. د محنت چې کوم د اکثر زموږ بهر دنیا ته ښکاري نه، څه وجه ده؟ یاره زه به په دې وخت باندې دا ووایم بلکې ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې موږ کوم هغه اضلاع دي شمالي اضلاع، هغه موږ سره یو قسمه د میرنۍ مور سلوک کوي او د موږ مروتو یعنې تا ته که زه دا ووایم چې رحمت الله درد غوندې لوی انسان چې د پښتو په غزل چې زه وایم چې که چا پښتو چې یو پوست خوږ غزل لیکلی نو زه وایم چې هغه به درد صاحب وي. خو ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم چې درد صاحب نن له موږ سره نسته ده په دې دنیا باندې. عبدالرحیم مسعود هم د ژوند او د مرګ په کشمکش چې ده مشر ده او بوډا ده اوسه، خو د موږ نوجوانان خو پرېږده چې د موږ عبدالرحیم مسعود دو او د در صاحب د غوندې لوی هستیګانې هغه هم په خپلو کټو باندې زاړه سلل، خو د دوی هغه چې کوم ادبي خدمات دي هغه قوم ته نسلل مخ ته. زه به دا ووایم چې موږ کومه میډیا ده هغه موږ سره یو قسمه ډېر ناروا سلوک کوي. نو نوجوانان خو پرېږده زه وایم چې دا موږ مشران چې کومه ده هغه قوم ته رامخته سي، د هغو خدمات رامخته سي. څرنګه بهلول صاحب خبره وکړله چې مجذوب صاحب د حمزه صاحب د ده په هکله دا وایي چې موږ به انګریز ته مجذوب ورمخته کوو. نو زه دا وایم چې ډېر په ادب سره وایم چې واقعي چې حمزه به آبادو یا دا نورو مشرانو شاعرانو به یو کوچلې شاعري په خپل وخت باندې موږ ورته سلام ده. خو زه وایم چې د در صاحب کومه شاعري ده په دې دور یا په مخکې دور چې زه وایم چې داسې په موجوده دور چې لا په مخکې هغه چې بالکل چا خیال نه ده کړی دی د غوندې، خو هغه له موږ نه مړ څه او موږ خلکو یې قدر نه وپېژانده او بالکل زه وایم چې نه په ټي وي باندې چېرته دا چا تکلیف وکړله چې دلته تکلیف راکړی و راغلی. نو موږ نوجوانان خو هسې انشاءالله پر روان دور چې به خدای وکړي، خو د موږ مشرانو سره چې دا سلوک کېده نو نوجوانان هم مایوسه غوندې یو. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو
راتلونکی وخت چې کوم د دا ګیله لرې شي او داسې حالات الله تعالی جوړ کړي چې ستاسو یا زمونږ چې کوم د سیمې خدمات دي ادبي خدمات دي یا هر کوم قسمه خدمات دي اکثر زمونږ دا کسان دا ګیله کوي چې زمونږ لرې پراته یا پسمانده علاقې چې کوم دي دا مسلې اکثر جوړېږي نو دې لپاره به مونږ او تاسو په خپله باندې کوشش کوو ولې ځلې به کوو چې دا مخې ته راولي زه محمد نصیر توراب صاحب ته خواست کوم چې هغه د بهلول صاحب څه غزل تیار کړی دی چې هغه په خپل خوږ اواز کې زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته ډالۍ کړي جي محمد نصیر توراب صاحب ډېره مننه چې د خپل مشر اقبال بهلول صاحب یو غزل پیش کوم هیله لره چې اوریدونکو به خوښ سي د غزل نه مخکې چې شعرونه رویه چې د صنم بدله شي هو خوشي خامخا په غم بدله شي زه واده کوم چې بیا به ګناه نه کړمه ستا دا واکه د کرم بدله شي یا قدمه د مبارک پکې کېښود بت کدا به په حرم بدله شي نو انقلاب د پښتنو دا د بهلولا چې متورا په قلم بدلا شي سترګې چې سالور شي او دوا زړونه سارا یو شي سترګې چې سالور شي او دوا زړونه سارا یو شي دیتا مینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دیتا مینا وائی فاصلے پا ختم دوشی حل تچے بے خیال میں بے غور اشنا یاد کڑی حل تچے بے خیال میں بے غور اشنا یاد کڑی دل تپ گوگل کہ میں زڑ گئے پدراز دوشی دل تپ گوگل کہ میں زڑ گئے پدراز دوشی سترګې چې سلور شي او دوا زړونه سره یو شي یوا د ندامت سجدا او دوا ساس کی دا اوخ کو یوا د ندامت سجدا او دوا ساس کی دا اوخ کو سمرا پا آسان خدای رازی پدوا کی سوشی سمرا پا آسان خدای رازی پدوا کی سوشی دے تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی اکرام صاحب شعر دا صحیح دیر ختم دے بہلول تر سہارا
کسی ناشی ختم دے بھلول تر سہارا کسی ناشی ہوش دی چی رازی دواصل شپا پتیرے دوشی ہوش دی چی رازی دواصل شپا پتیرے دوشی سترگی چی سالور شی او دوازڑو نسارا یوشی دے تمین وائی فاصلے پا ختم دوشی مننه ډیره قدرمنو اوریدونکو دا و محمد نصیر توراب چې دا محمد اقبال بھلول صاحب ښکلی کلام یې ستاسو په خدمت کې کو دا پروګرام ادبي کاروان چې کوم دی ړومبۍ برخه اوس سرته رسي زه د دې پروګرام کوربه او پروډیوسر اکرام الله مروت د دې پروګرام محمد نصیر توراب او د دې پروګرام معاونین چې کوم دي گلزار احمد خادمی، سید آمین، سردار علی خان او محمد نفیس مخلص، ډیر زیاته شکریہ ادا کوم. او اوس دا برخه چې کومه دا سر ترسي اکرام الله مروت تاسو نه اجازه غواړي. د الله پامان.